الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. محترم مرګرو د جماعت اشاعت توحید و سنت جدید تنظیم ذمہ دار و اراکینو، زه خو اصل کې د عمرې د پاره راغلی وم، خو کله هم چې مونږه عمرې له راشو که زه یم او که زمونږه نور مشران ملګري نو هغوی لازما جدید ته راځي او ستاسو ملاقات کوي، تاسو هغوی سره ملاویږئ. دا ستاسو خوشقسمتي ده او دا الله تاسو له یو د اجر او د خوشحالۍ سبب ګرځولی دی او الله دې کي همداسې. ما چې کوم آیت ووی نو په دې کې الله د مؤمنانو تعریف او صفت کوي، نو نور صفات یې هم ذکر کړي دي، خو په دې مختصر آیت کې دو صفتونه ذکر کړي دي. یو دا چې لاماناتهم او دویم وعدهم راعون، د خپلو امانتونو او د خپلو وعدو لحاظ کوونکي دي. یو امانت او یو وعده. امانت دای چې کوم شی تا ته حواله نو ته د هغې لحاظ کې او د هغې خیال ساتي او هغه پورا په خپل ځای باندې برابرې. وعده دای چې تا چا سره په څه خبره باندې لوس کړی دی، وعده دې کړې ده او ته د هغې خلاف نه کې. تاسو هم چې دې ځای ته راغلي دي نو یو تاسو سره امانتونه دي او دویم دا چې تاسو وعدې کړي دي. امانت دا دی چې تاسو د کور راتلی نو ستاسو بچو، ستاسو بیبیانو، ستاسو مور او پلار هغوی ته یو امانت تاسو ته حواله کړی و، هغه دا چې تاسو به د خپل مال او د خپل بدن خیال ساتئ. تاسو چې دلته راشئ څومره چې تاسو د خپل ځان خیال ساتئ نو دوره الله هلته ستاسو د بچو، ستاسو د بیبیانو، ستاسو د کورونو خیال ساتي او د هغې لحاظ کوي. پښتانه هم دا وایي د بل لور خو ورته بد مه ګوره نو ستا هغې ته به هېڅوک نه ګوري. کله چې یو سړی په خپله باندې برابري او هغه په ځان کنټرول کوي، د هغه لاس د هغه د بیبي امانت دی، د هغه بدن د هغه د بیبي امانت دی، نو د هغه د بیبي، د هغه د بچو، د هغه د کورونو الله خیال ساتي. زما یو دوست و، هغه زما یو ملګری و امریکا کې، ډېر ښکلی ځوان و او ډېر ښایسته او ښکلې ږیرې پرېښودې وه. یو ورځ پارک ته لاړ، یو زنانه راغله جینۍ او هغې وله لاس ورکړو نو هغه ترې لاس شاته کړ. نو هغه ورته لږه غوسه غوندې شوه، ورته ویې چې ما تا سره مینه کوله، لاس مې درکړو، تا ما نه لاس شاته کړ. هغه ورته ویې دا لاس زما نه دی، دا ما څخه امانت دی. ویې د چا امانت دی؟ نو هغه هلک ورته وویل چې دا زما د ښځې امانت دی او دا لاس مونږه بغیر د خپلې ښځې نه بلې ښځې ته نه نږدې کوو. بیا انګریزه دومره متاثره شوه چې هغه په ژړا شوه او یې ما ته کلمه ووایه چې تاسو دومره خیال ساتئ د خپلو بیبیانو او د خپل ځان. نو یو خو تاسو سره امانت دی او دویم دا تاسو وعدې کړي دي. دا وعده تاسو اول د الله سره کړې ده او بیا هم د مخلوق سره کړي دي. د الله سره وعده په ازل کې شوې وه چې قرآن کریم د هغې ذکر کوي، الستو بربکم قالوا بلا. الله وی انسانانو ته زه ستاسو رب نیم؟ نو ټول ورته وایي بېشکه ته زمونږ رب یې. د الله خو ډېر صفتونه دي،
خو په دې ټولو نومونو کې الله رب خوښ کا ورته وی الستو بربکم زه ستاسو رب نیم نو ټول ورته وی ته زمونږ رب یې نو چې کله دا ومنل چې زمونږ رب الله دی نو بیا د رزق ذمہ دار د تربیت د بدن د تربیت د روح دا ټول څیزونه الله ته حواله دي موږ صرف اسباب استعمالو اسباب استعمالول زمون کار دی او انجام او نتیجه هغه د الله په لاس کې ده نو موږ وعده کړی دي د الله سره اول وعده ده بیا د مخلوق سره وعده دي د الله سره وعده زمونږ دا و چې ته زمونږ رب یې نو چې کله زمونږ دا یو عقیده جوړه شي چې زمونږ د خیر او د شر مالک یو الله دی والقدر خیر و شره من الله تعالی موږ دا وایو ایمان مجمل مفصل کې چې خیر او شر دا د الله د طرف نه دي کله چې د یو سړي دا عقیده مضبوطه شي نو که تکلیف راځي که مصیبت راځي که خوشحالي راځي بیا د سړي پروا نه وي بس وایي دا د الله د طرف نه و الله فیصله وه شوي دي پلار مړ شي زوی مړ شي خپله تکلیف کې شي بس د الله د طرف نه ده او دې کې به هم څه خیر الله ایښودی او دې کې به هم الله د طرف نه ماله څه فایده وي زه پرې نه پوهېږم نو هغه یو تکلیف هغه د ډېرو خوشحالو سبب وګرځي هغه یو مصیبت هغه د ډېرو راحتونو سبب وګرځي خو کله چې سړی په الله باندې اعتماد وکړي نو یو خو زمونږ د الله سره وعده ده او د الله سره وعده هم دا ده چې ته موږ رب منلې ته زمونږ رب اسباب موږ استعمالو او نور انجام ستا په لاس کې دی نو په تاسو که دلته څه تکلیف راځي که د اقامې مسل راځي که بل راځي که بل راځي کله کاری کله نه نو تاسو به مطمئن یې چې کله ستاسو د عقیده جوړه شي دویم تاسو وعدې کړي دي د خپلو ملګرو سره چې موږ یو تنظیم یو جماعت د توحید او سنت د خدمت دا به موږ چلو او موږ د توحید او سنت خدمت کوو او د دې ځای نه به موږ خپل مینه او محبت او د هغې اظهار کوو د دې مینې او د محبت د اظهار دپاره او د تنظیم د چلولو دپاره یو خبره دا ده چې سړی ځان کې هغه صفات پیدا کړي کوم صفات چې په صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کې صحابه کرام معصوم نو چې د هغې نه ګناه نه کېده صرف انبیاء علیهم السلام چې هغه معصوم او د هغې نه ګناه نه کېده صحابه محفوظ دي محفوظ مطلب دا چې د هغې نه ګناه شوی دی خو الله هغه ګناه په ګناه کې هم نه دی حساب کړی الله ورته معافی کړي دي او هغه ګناه لیکلی نه دی دا الله خپل اختیار دی الله خوښه ده کله کله د بنده نه یو خطایي وشي یو غلطي وشي الله هغې ته اړو غلطي نه وایي هغه اړو حساب نه کړي سړي پسې نو صحابه کرام محفوظ وو صحابه کرام مبارک الله صفا اعلان وکړ لقد رضي الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت شجره لقد عفا عنكم لقد عفا الله عنهم مختلف غراضي چې الله عفا کړی دا الله ستاسو ګناه ته ګناه نه دی ویلی الله درته هر څه معاف کړي دي دې صحابه کرامو کې څه چلو موږ هغوی کوو موږ هم مونځ کوو زکات هغوی ورکوو موږ هم زکات ورکوو خیراتونه هغوی کول موږ هم خیراتونه کوو چانده هغوی نبي علیه السلام له ورکوله د تنظیم د چلولو لپاره د جهاد دپاره او موږ هم دغه کوو صحابه کرامو چې کوم اعمال کول هغه عملونه موږ هم کوو علامہ اقبال وہی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار پی د بدر هغه فضا پیدا کا نو فرشتے به اوس هم هغسې قطار در قطار ستا امداد لره رواني نو هغه څه چلو هغې کې یو شی دا و چې په بدر کې کومه فضا وه یو طرف ته 1000 خلک را روان دي د کفارو یو طرف ته هغوی سره 100 اوښان دي دغه ساویا 100 ورسره اسونه دي ورسره وسلې دي ورسره ښه لیډران دي لوی بل طرف ته صحابه کرام دي 314 کسان دي هغوی سره یو 2 اسونه دي یو څو تورې دي څه شی داسې نشته
ظاهري دا خخ کاری دا چې دا په زور ځان مرګ ته مخې ته کول دي، په زور ځان وجلو ته مخې ته کول دي. خو صحابه کرام بیا هم ډېر په مینه او په محبت را روانو. هغه کومه مینه، هغه کوم محبت، هغه کومه جذبه چې د هغوی په زړه کې وه نو هغه زموږ په زړه کې نشته. زما یو ملګری و، وی زما سره یو زما دوست و، هغه داسې لږ سیکولر غوندې و. نو هغه به کله کله وي چې یاره صحابه کرام خو هم انسانان یو، موږ هم انسانان یو، دا ولې د هغوی دومره لوی مقام دی؟ یو ورځ هغه سهار راپاڅېد او ژړلې، وی چې بېګا ما خوب ولیده. خوب مې داسې ولیده چې نبي علیه السلام په ګاډي کې ناست دی او روان دی او چړایي ده. په دې چړایي کې دې ګاډي بریک هم کار پرېښود او ګیر هم کار پرېښود. دا ګاډي په شا روان شو چې په شا ځي د صحابه کرام د هغوی منډې کړې، چاپېره ګټه ګوري چې ګاډي ته کېږي. ګټه پیدا کېدله، صحابه کرام راولګېدل او د ګاډي د ټیرونو ته یې سرونه اړم کړل. وی چې دوی سرونه اړم کړل او دا ټیر ته او ټیرونه یې ودروله، څوک یو خوا او څوک بل خوا. وی په دې کې زه راپاڅېدم، زه راپاڅېدم، ما توبه ویسته او ما وی چې رښتیا د دې خلکو چې کومه جذبه وه، کومه مینه وه، کوم محبت و، هغه زموږ نشته. کله چې موږ کې دغه مینه، دغه محبت، دغه جذبه دا پیدا شوه، بیا به هر څه سمي. او صحابه کرام دا نه چې خپله کې یو بل نه خفه کېدل نه. صحابه کرام په بعضې موقعو لکه ام المؤمنین باندې الزام ولګېده، دوه ډلې شو. یو ډله راپاڅېده، تورې یې راواغستې، بله ډله جومات کې بل طرف ته په جومات کې تورې یې راواغستې او راپاڅېدل. یو وایي ته دغه غلط وایې، بل وایي ته غلط وایې. صحابه کرام په بعضې موقعو یو د اوبو نه دیوالګۍ چاپېره کړه د شګو او بل راغی هغه چاپېر و، یو یا اهل الانصار بل یا اهل المهاجرین، قومیت هم پکې راغلی. خو سره د هغې نه هغوی په هغې ودرېدل نه، رابله یو خبره، خو هغه به اتفاقي طور یو فطرتي طور یو د انسانیت تقاضا به وه او به شوه. خو د هغې نه وروستو به د هغوی په زړه کې بیا هغه بغض او حسد نه و، هغه به یو اتفاقي شی راغی، د هغې نه وروستو به د هغې مینه نوره زیاته شوه. کله چې موږ کې دا صفتونه رالل نو موږ به ترقي کوو، او کله چې دا صفتونه نه وي او بغض دی او حسد دی او یو بل ته په زړه کې بیا او خپل قومیت هغه په جماعت باندې مخکې شي نو بیا نقصان راځي. د صحابه د نبی علیه السلام خپل قوم یو طرف ته بدر کې وګوره نبی علیه السلام دی، ورسره ابوبکر صدیق دی، ورسره حضرت عمر رضی الله تعالی عنهم دی، بل طرف ته وګوره د نبی علیه السلام تره دی ابو جهل، بل طرف ته وګوره د هغه تندار د هنده، بل طرف ته ورسره وګوره عتبه، بل طرف ته وګوره شیبه. ټول د نبی علیه السلام یو ټبر دی، نیم ټبر اخوا دی او نیم دی خوا دی. دغسې د صحابه نیم ټبر اخوا دی نیم دی خوا دی، خو هغوی په دې ټبر، په دې عزیزولای، په دې خپلولای دا اسلام مقدم کړی و. نو موږ له دا پکار دي چې موږ دا اسلام د جماعت کار، د تنظیم کار، دا په هغه خپل ذاتي څیزونو باندې مقدم کړو. نو کله چې موږ دا مقدم کړل نو الله څخه کمی بیا نشته. زموږ د دنیا کارونه به هم سم شي، زموږ د آخرت کارونه به هم سم شي. زموږ د دنیا هغه کوم څه چې موږ راغلي یو هغه به هم برابري او زموږ د آخرت کارونه به هم برابري. نو زه تاسو ته دا یو درخواست کوم، دلته خو علما ټول راځي او زموږ ملګري دي، دا ستاسو خوش قسمتي ده چې تاسو د هغوی قدر وکړئ، عزت وکړئ، دا چې در سره احترام یې وکړئ، عزت یې وکړئ. ټیک ده، پیسې به کله یي کله به نه، چاندې به یې ورکولی شي یا به نه شي ورکولی، هغه په تاسو زور نه دی، خو قدر او عزت په خپل ځای باندې. نو قدر عزت وکړئ، احترام وکړئ د ملګرو، نو تاسو ته به پکې اجر هم میلاویږي، ثواب به هم درته میلاویږي. نو هم خرما هم ثواب، دنیا به هم الله ښه کوي او آخرت به هم ښه کېږي. او ستاسو دا مینه چې په دین باندې، په جماعت باندې، په یووالي باندې یو ټیم مقرروي د شورا دپاره، هغې له راغونډېږئ. دریم دا چې تاسو په دې ملک کې اوسېږئ او دا ډېر ښه ملک دی د مسلمانانو دپاره، د موحدینو دپاره
او په دې ملک کې هیڅ مسله د قانون خلاف مو کو هیڅ مسله نشته او چې د قانون خلاف کې جعلي کارونه کې نو خامخا درته مسلې جوړیږي نو د قانون خلاف مو کوي د دې ملک او دې ملک کې ټیک دی بعض مجبورای د خلکو مجبورای هم راځي دغه هم راځي نو په هغې پسې ګوته مه وړئ بس تاسو د خپل کار سره کار ساتئ په دې ملک کې اوسېږئ دعاګانې کوئ چې الله دا ملک آباد لري دا ملک په توحید باندې جوړ دی دا واحد ملک دی چې په دې کې توحید دی زمونږ سره په عقیده کې یو دي زمونږ د دوی سره عقیده برابر ده نو بس د دې ملک د قوانینو خیال ساتئ چې داسې یو کار ونه کوي چې په هغې باندې پښتانه هم بدنام شي او تاسو هم بدنام شئ او سبا دې ملک نه په بدنامۍ باندې لاړ شي نو دا کوشش کوئ چې په دې ملک کې داسې ژوند تیر کړئ چې هغه ستاسو د آینده دپاره د خیر او د فایدې سبب وګرځي دنیا دې هم الله ستاسو ښایسته کړي او ستاسو دین دې هم الله ښایسته کړي الله ستاسو د بچو د کورونو حفاظت وکړي زه خو مخکې هم راغلی یم او کله چې عمرې له راغلی یم نو تاسو ته ښکاره شویم تاسو دعوت راکړی دی او تاسو زه راغوښتی دا هم په ما لیاز دی او زه دا لیاز تاسو منمه چې تاسو همیشه که زما نه څه سستي شوي ومي زه یم هم داسې لږ ناراسته غوندې خو تاسو که مکه کې ملګري دي شیر علي خان دي او دغې دي نو دوی هم راورسېږي زه دومره مړنی نه یم په دې ټلیفونونو کې او په دغه کې خو ستاسو مینه ده محبت دی او همیشه تاسو مینه کړې ده موږ سره چې موږ کله راغلي یو تاسو خپله مینه ښکاره کړې ده الله دې تاسو سره مینه وکړي نن هم په دې وخت کې د اګست میاشت ده او 2022 دی زه بیا عمرې له راغلی یم بیا تاسو سره میلاو شم او سبا به انشاءالله زه شپه کې ځم بیا به په 16 تاریخ به انشاءالله که ژوند دي زه پنجپیر کې بیا به نور ملګري راځي او میلاویږو به نو الله دې ستاسو ټولو حفاظت وکړي او ستاسو دې الله دنیا او آخرت ښایسته کړي الله دې ستاسو بچو کې ډېر برکتونه واچوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه